ماران د زلفو له صدا سه په رخسارو دوي ماران د زلفو له صدا سه په رخسارو دوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو دوي ډیر ښه دی ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي ډیر ښه دی یاره بیا یې وایه ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي ډیر ښه دی مننه چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوي ډیر ښه دی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي دا بیا ووایه ډیر ښه شعر دی یاره ډیر ښه شعر دی یار چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم ډیر ښه شعر دی یاره مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي یاره ډیر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي ډیر ښه دی یاره تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ډېر ښه دی یار د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي ډیر ښه دی یاره ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دوي ډېر ښه دی دا ورته یو دېرش پیري ووایه ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دوي ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه نیا ځکه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دوي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي ډېر ښه یاره مننه او دغه دوه درې شعرونه چې دغه شعر بیا ووایه چې